بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع لأنه هو الأصل عندهما، وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه كجي مهر بیان شروع دی. والحمدلله په اخیره کې دیکھا دا ګران درسونو مسله په کې د اختلاف د مقدار دی رشوه او د خځې او د خاوند ترمنځ. خځې 2000 روپۍ خودلې او خاوند 1000 خودلې. موږ ول ټول صورتونه بیان کړه. که مهر مثل د خځې د رأی موافق یعنی 2000 یا د 2000 نه زیات او د غیر رأی له اعتبار وي، یعنی هغه منکر حساب شي د غیر قول له اعتباري، او که زر نه کم نو خاوند به منکر حساب شي د قول له اعتبار وي، او کمنس کې مهر مثل به امام ابو یوسف رحمه الله ویل خاوند قول له اعتبار وي. ها کاغه دومره کم بیات کو چې هغه عام طور د څه خځې مهر نه جوړېدو مې به د قول له اعتبار نه وي. دا قصه شوی وي کنه لگا نو دغه مخ کې اختلاف 14 مقدار کې اوس په اصل مسمى کې د خځې او خاوند کې وایي چې مهر مقرر بل وی نه دی. مثلا خاوند وی مهر مقرر 1000 روپۍ وي، خځه وی نو مقرر پوره مهر مثل را کراته هغه 3000 روپۍ دي مثلا، یا خځه وی مهر مقرر وو 2000 روپۍ دي، خاوند وی نو مقرر مهر مثل استازر دي دا بدر کم مقرر وو نو دی کې اختلاف دی. نو اوس به حکم سوي پدې کې د درې وړو امامانو اتفاق د مهر مثل به واجبي کې پدې اجماع ده. الکه شیخ طرفین وی مهر مثل به واجبي کې وجه سره ناغو خاصه مهر مثل په مقدار اختلاف کې اعتبار ورکاو کنه. امام ابو یوسف رحم الله ته ته خو خاون قول له اعتبار ورکړي وو ورید سکه وای چې مسما باندې من التعمل کو خاون قول له اعتبار ورکاو، او مسما اصل ونه چې کله ترڅو باغی عمل کېدل او باغی عمل کو کنه کېدل مهر مثل لتلو کنه. عدل د مسما د سره صحیح کیږي نه ځکه یا دواړه مسما نه مني یا یو نه مني. مسما خو له معتبر چې دواړه مني، نو مسما باندې عمل کول متعذر دي چاته به وړو به وي مکه پوه شي به. ولو کان الاختلاف کچې اختلاف د خځه او د خاوند راغلي دا غړ د وسان دي کا خځه او خاوند چې صحیح مینه محبت فی هغه مهرونو کې بیګوت نه وي. مالې جی چپ 25 تولی ګولډ مهري خېده مال ښا ولی 25 تولی ګولډ او جی کور امرو بسلی کړي دي پلاټ او دا کاریم کړي او منګ مال هم کچھ بھی نه ایدل رکھتے ولی بای منګه خځه او خاوند دا سوچ نه کو چې دا د خځې او دا د خاوند دي او دا دومره سونار لکه دا پلاټ راکا او دومره روپۍ را لوتړه. ولی زمونږ سوچ دای د خیب الله باندې خو ګماني تر موت پورې بزما او د دې ازدواجی زندگی قائم وي. مې دې خبره ته ضرورت چې کور راکا او دا راکړ څه سیم یو دي نو او دلته سوچ بدلی اسیم طلاقی کې زیات مہر کېدا کور ولکې دا چې طلاق شي 90 روپۍ ورکې اول نه دا چې ګماني. الله پاک وایي انا عند ظن عبدي بي وانا ما حين يذكرني. څنګه ګمان ربانه ساتیم داسې وکوم او به مشتری شوی نه به لانچ جوړي وای شي کنه ګورې وتا. ولو كان الاختلاف وكچري اختلاف في اصل المسمى کې يجب مهر المثل. مهر مثل واجبي کې بده اجماع ده لانه هو الاصل عندهما، ځکه هم دا اصل د صاحب طرفین په نسبت باندې مهر مثل. وعند امام یوسف رحم الله وقول لخون معتبر غنلو مهر مثل تولی لاړې وای ځکه تعذر القضاء بالمسمى مسمى باندې په سلام او تعذر شو فیصار الیه نو چاته ووړو بدل ته ووړو کنه مهر مثل دا اذا تعذر العمل بالاصل يصار الى الفرع الى الخليفه. منګه مجاز او حقیقت کې دا ویلي کنه شکل په حقیقت عمل کول او تعذر وی ضرورت به مجاز ته کیږي. نو بنیادی همدا دی چې په اصل متعذری خلیفہ ته بزو. ولو كان الاختلاف بعد موت احدهم فالجواب فيه كالجواب في حياتهما. الاکبر ګوري جی یو پکې وفات شو مثلا خزه وفات ده اختلاف را لې وسبڅکو نه د ژوند والا اختلاف بشان دی کنه د خزي ورثو د خاون سره اختلاف کړي یا خاون وفات شوی دی د خاون ورثو سره خزي اختلاف کړي دی. څه مطلب خزه اول صورت کې دا یو صورت به وي وس کافی دی
د ښځې ورثه وایي 2000 مهر او خاوند وایي چې نه 1000 مهر نو مهر مثل له به اعتبار ورکو 2000 یا د هغې نه زیاتو نو بس ټیک ده مهر 2000 به شي پوهېږئ که نه مخکې تېر شوي وو که نه مهر مثل به شي 2000 او که 1000 د 1000 نه کم وي به د خاوند قول له اعتبار شي او که 1500 منځ له وي دا قصې تېرې شوې وي همدغه شان د دویم صورت یې بیان کوره کې که نو خاوند وفات شوی دی د خاوند ورثه وایي 1000 روپۍ حق یې کېږي مهر کې هغه ښځه وایي نه 2000 مې حق کېږي اوس به ګورو چې مهر مثل د ښځې څه دی 2000 دی که زیات دی که 2000 او زیات بس 2000 به ورته ورکړي او که 1000 نه کم 1000 به یو که 1500 بیا به هماغه مهر مثل شي نو که چېرې وي اختلاف بعد موت احدهما نو فالجواب فيه جواب بدې کې کل جواب فی حیاتهما هغه شان جواب دی لکه څنګه چې دواړه ژوندي وي اختلاف راغلی و وجه دا د مولوي صاحب مهر مثل له اعتبار ورکول د یو په وفات سره ختمیږي نه هماغه شان قایم دی لأن اعتبار مهر المثل چې لا يسقط بموت احدهما مخکې راځي ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج لږ به وګورئ چې دواړه وفات شو هماغه زړه مسله د مقدار کې اختلاف دی د ښځې ورثه وایي 2000 روپۍ دي د خاوند ورثه وایي نه 1000 روپۍ دي اوس به څه کوو نو د خاوند د ورثه قول له به اعتبار ورکړو څو به لازم شي 1000 پوه نه شولې بیا که د ښځې ورثه سره ګواهانو بس ټیک ده د هغو قول له به اعتبار شي که نه پوه نه شوې بیا ګورئ دا ولو كان الاختلاف بعد موتهما که څه مې پرېښودل ولو كان بعد موتهما دی که نه که چېرې اختلاف رالی پس د موت د دې دواړو نه یعنې د ورثو اختلاف یې رالی په څه کې رالی مقدار کې فالقول قول ورثة الزوج به وي دا د امام صاحب رایې ده هلکه دا خبره مې پوره نه وکړې دا د چا رایې ده د امام صاحب بیا که د خاوند ورثو انتهایي کم بیانولو همقه به وي امام ابو یوسف رحم الله هم زړه خبره کوي د خاوند مخکې ویلي خاوند ژوندی و دغه قول له اعتبار وکنه اوس څه وایي ورثه قول له اعتبار دی خو خاوند چې شی قلیل یادولو بیا به ول اعتبار قول لنی دلته وایي چې د ورثه وي شی قلیل یادولو یعنې داسې قلیل یادو چې د دغه شان ښځې لپاره دومره نه مقرري نه څنګه چې خاوند هغې له اعتبار نه و ورثه له به اعتبار نه وي پوه نه شوی بې امام محمد رحم الله ته څه وی ته څه وی پکې وایي زه وایم چې څنګه چې دواړه ژوندي وو که نه همقه مسله چې دواړه مړه دي کوم څه مطلب چې دواړه ژوندي وو مهر مثل د چا مرګرتۍ کوله دغه قول له اعتبار و نو دواړه مړه دي ورثه اختلاف دی د خاوند ورثه 1000 یادوي د ښځې ورثه 2000 مهر مثل 2000 یا زیات نو د ښځې ورثه قول له اعتبار 1000 یا د 1000 نه کم د سړي ورثه قول له اعتبار او منځ کې به مهر مثل بینو وګورئ ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يستثنى القليل قليل بقى مستثنى كيمنا وعند أبي يوسف رحمه الله شدي القول قول الورثة دخون ورثه قول باعتبار وي خو إلا يأتوا بشيء قليل هكا لقي يادكو دا سيلك جدا سيخز إلا دا سيمهار نم مقرريكي يبدك څنګه چې د خاون قول له اعتبار نه ودلته به د ورثه قول لم اعتبار نه وي وعند محمد رحمه الله الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة نور قسم وکړه لك او کچری په اصل مسمى کې بعد موت هما اختلاف را لیدا خو د مقدار وکړه برګوري دواړه مړه دي د خاون ورثه یا د خزي ورثه کې یو وی مہر مقرر او بل وی نو مقرر اوس وڅکو امام سبوي څوک چې انکار کوي د تقرر نه دغه قول له اعتبار دی څوک چې انکار کوي د تقرر نه دغه د مسلې رسو بیان پورا روان دی نو کله خزي ورثه ویل چې نو مقرر دغه قول له اعتبار هغه قول له اعتبار کړه سړي ورثه ویل چې نو مقرر دې قول له اعتبار دا څوک وي امام صاحب نور خبر کو پکې وإن كان في أصل المسمى كشر اختلاف أصل المسمى کې وخو او بعد موته ما خا فإن أبي حنيفة رحمه الله القول قول من أنكر قول لا غشاد چې انکار کول د مسمانا فالحاصل وکستاس سوچ وی کنه
حاصل دار وتلو چکل دواړه وفات فی مقدار کې اختلاف فی او په اصل کې اختلاف فی امام سے مہر مثل اعتبار ورنکو خیالم دې کنه ولی ورنکو راتلون کې مسله کې بیان دی واورا فالحاصلون نچول دا چې انه امام صاحب چې لا حکم لما انه شان داده لا حکم لمهر المثل عنده حکم نشته مہر مثل لرا امام صاحب بنز باندې علامه نبینه من بعد ان شاء الله تعالی بیان وی کنه ورپسې اړه باندې چويخه راځه ورلا واذا مات الزوجان اذا درالا وقد سمى لها مهرا فلورثتها ان ياخذوا ذلك من ميراثه وإن لم يسم لها مهرا فلا شيء لورثتها الاکبر وګریږي خزو خوند اور وفات شو بډاګان شي وفات شو نو که مہر مقرر کړي وو توجه انو د خاوند میراث نه تاسو سراجي ویلې ده قرضا والمقدمه ویلم د کنم ده الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه او به ثم تقضى ديونه دا سیده کنه دا د خزي مہر د په خاوند قرض دیکھا اول با د خزي مسمى مہر روالو د خزي ورثول به ورکو بقای میراث به تقسیمو او کچره مہر نو مقرر مہر مثل قسوا د خزي ورثو ته به هیڅ نه ملاوي دا څوک وي امام سی وي صاحبین وي نجي کما هر مقرر د خاوند میراث نه با مسمى روالو خزي ورثو ته به ورکو او کنو مقرر نو مہر مثل چې څومره پیسې جوړېدلې د خاوند میراث نه روالو د خزي ورثو ته به ورکو باقي دی به تقسیمای کنه پوه شوي به وته امام سی بقول مخ کی مسله کی کا مخ کی یادومه دی بل کی نور قصو کوم ګوره دا واذا مات الزوجان کلچی وفات شي خزو خاون وقد سمى لها مهرا نغير باره مهر مقرر کړي فلورثتها نو ورثو د بار د اشتری د خزي ورثو د بار اي خذوا ذلك چې دغه مهر واخلي د میراث د خاون نه وان لم يسم لها او کچره خاون نو مقرر کړي د خزي د بار مهر نو بس به فلا شيء لورثتها د خزي ورثو د بار هیڅ نشتا ان ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای لورثتها المهر في الوجهين ورثو د خزي د مهر ملاویږي د خاوند میراث نه په دوړو صورتونو کې سمانا معناه المسمى في الوجه الاول کې او وجه اول چې مسمى شوی وي هغه کې او مهر مثل به ملاویږي په ثاني چې کله نه مسمى شوی اما الاول هر چې دا اول وجه د وجه سره فلان المسمى دين في ذمته بيد مسمى مہر دا دین دی په ذمه د خاون کې او خاون وفات شو نو قانون دا دی اول به قرضه خلاصې د خزیم حق دی ولې کوته راغینه بس به میراث تقسیمېږي وقت تاکد بالموت او هغه په موت سره مقدم شو څنګه چې خاون وفات شو خزه وفات شو لا مہر څه شو مضبوط شو مونږ ویلو کنه مہر خلوت او دخول او موت سره موقت کیږي فيقضى من طریقته نو پوره کولې بشي د طریقې د خاون نه الا اذا علم هكذا معلوم شي چول خاون وفات شوی نه اول خزه وفات شوی د رسته څوک وفات شوی خاون نه سید به خو نه خاون باندې مہر د خزي وو دا خبره هټیک ده خو به د خزي په دی مال کې د خاوني صدقه نه ده اولاد یونو ربا د اولاد یونو نه نسب دي نه به د مہر کم کچري اولاد یونو نیم دی ورکی او د نیم دي ځان ته فریدي او اولادونو ربا دي ځان ته فریدي واقعي ورکی نه رسي به کماله الا اذا ولما هكذا علم را لچانا خزه چوا ماتت اولا اول وفات شوی وانه فيسقط نصيبه وساقط بشي نصیب د خاون من ذلك د دغینا ویږي کنه ابته خاوني سبت ساقط کو واما الثاني يرتد بهم د مہر مثل ولي واجبيږي صاحبين وي هو جو قولي ما ان مہر المثل صار دينا في ذمتي ما غ مساله ده مہر مثل دادین وګرځیدل په ذمه د خاون لکه څنګه چې مسمى دین ګرځیدل فلا يسقط بالموت او دین خو موت سره ساقطي کنه کما اذا ما دا حدو مالک شي دوالو دلته دواړه مړل دي که یو مړوم نه ساقطي دلو کنه دلته هم دا حساب وي امام سے وای که مسمى هو د ور به کې ځکه معلوم دي متن کې ویلو کنه او که شری مسمى نو به برخه ورسو ته د خاون د طریقې نه څنګه ملاويږي دا ویلو کنه وجه سره توجه دي دوله چې وفات شوی دي دا خو به بوډاګانو روز دې خزي مہر مثل چې مقرره نو کومه قدر چې ولا مہر مثل لاغه سره برابره
سیدی مړي دي خو به مړي که نه څنګه د چا سره مهر مثل برابر دی خو فتوره صاحبانو په قول د مولوي صاحب اول خو ښځو ته دا پته چې مهر مثل یې څومره دی اګر دې پته نه د نورو خو به یې که نه د خورې تر لورې دویم دا نه ده ضروري چې دا دې زړه یو وفات دي ځوانۍ کې وفات کېږي نو هغه نورې جنکۍ به ځواني د هغو مهر مثل کم مهر به د دې مشي نه دلته فتوه د چا په قول لوس ولأبي حنيفة رحمه الله أن موتهما يدل إذا خزوا خواندواړه مړه دي دلالت کوي په دې خبره على انقراض اقرانهما چې ختم دي دي همزولي نو تا نه د فوز کوم فبمهر من دا چا په مهر باندې يقدر القاضي مقرر به قاضي مهر مثل او یخ شاله کده اوس یخ شغه غر کړی او شپې خوب کوا چې څنګه کور ته تللی مخې سره لوبه کوا سریله خوب ورزي کا نه چې خو لوبه دي کوله ډایرک به ود کیږي به بسار را پاتې کې به خوب دی وخت نه درځي خوب چې چاله نه ورزي دغه ګولې مولې دي نه استعمالي بلکې ګولې دي وباسي مته باندې ما یقین نشي د کمزوري شان معلومیږي نو ته د کار کوي شي حکیم صاحب دلال شي نه غسړې حکیم لذي د مفتي ندیم والا شریک حکیم دلال شي کوي وسم نه بریدل یو د وېتی په دواړه کسره والي ګورې وتا ومن بعث الى امراته شيئا فقالت هديه وقال زوجه من المهر فالقول قوله دي ځوان خزي ته شی ولېګل تحفه کې نکاح شوی ولا روا د کړي نه ودا رامن د نکاح نه بس او د روا د کېدل نه مخکې لوبه جاری ساتي کله یو ځای کې غنو ته کې کله بل ځای کې غنو تا کنه کوي لکه تر لوري وکنه یو کور کې مو ته د قسم ورکا چې نکاح شوی واستاسو دواړو ولا رخصتینه وشوي ته څومره لوبي کړی دي نبه وته څه تحفه کې ولېګل نکاح شوی دغه خزي ته خوان تحفه کې څه ولېګل خزه وته وای دا خاون ورته وای دا خو مہر کې حساب کوي مہر کې حساب وا دا څه چې دی خور غره زه خوره خپل مال دي خزه ورته وای نه لکه دا خو تحفه ده دې کې به چا قول له اعتباري د خاون قول لا لګون کې هغه دغه ته خا د جهاد پته را چې دا زه ورلګم ولي ورلګم دوی بل اهم ادا ده چې خاون باندې مہر لازم دی چا پیسې ورولېږي مثلا پیسې ورولېږي تاسو پیسې یادې کوي او څوک لیونه دي چې د چا په قرض دغه ته پیسې ورلېږي مفت کې او قرض نه خلاصي خلک اول قرض خلاصي کنه مفت کې پیسې ور کوي ورلا اول ذمه خلاصي رسول به مفت ور کوي نو چې پیسې خزه د ولېګلې دغه خو په مہر به تور قرض دی نه دا د سرق المنین چې دا د مفت کې او مہر کې د نه حسابيږي ومن بعث الى امراته چاچی کور کې ترلو او چې و دور ولېګل شین څه شي فقالت به خزي ويل هو هديه دا خو دي هديه را ولېګل والله منم دي وقال الزوج وبغد وسوتيل هو من المهر دا مهر دی فالقول قولهم جديد وسب من الكيږي ولانه والمملكهم دا مالک جوړون کېو نو دا خبويږي چې دا ولې مور لګلې و فكان عرفا نو دا خبو يدي بجهه التمليك دا خزم مالک کړل نو جهاد پکې څو کیف يرد بڅنګ شي ته خلق سوچو کا وان الظاهر ظاهر دا د چانو دا د اوس چې یسعى کوشش وکي في اسقاط الواجب جزان واجب ساقط کیدانه چې نبلی کارونه کوي قال امام محمد فرمای رحمه الله دا ډیره مزیدار مسله ده ها کتوام ورلګلو د ډیر چرګان سره کړي ورلګلی وي د رخصتې نه مخکې دا سې کړي کنه دا قرآن وای صحیح خبر وکړه نکله مټین چې شبل چې بده لګلی به خزه خوند ځان نه کوي کنه ځان خور تعالی کوي کنه چې کله څور لګي را لګي هم د ځان خیات چې امرسي خوري نو غسي به مخوري امرسي به خوري کې به غسو ته تیاریږي نو که چېرې طعام ور ولېګلو کا نکاح نه پس دا ځاسي فرضي می خبره کوم رخصتې نه مخکې دا رخصتې مقصودیم شوې ده یا نه ده شوې ټولو ده شامل ده نو که خوراک کې ور ولېګلو خوراک نبی به وي د خزي قول له اعتبار وي ځکه عام طور باندې خوراک خلق مہر کې نه حسابي نه سره به څه کی دا عام تحفه
چا پکې لا ښه تفصیل کړی دی کوم خوراک چې باقاعده خوړلو ته تیار وي لکه چرګي سور کړی دی نو دا تحفه کې حسابېږي کوم خوراک دی خوړلو ته نه دی تیار لکه غنم منم دي نو دا به مهر کې حسابېدلی شي الا فی الطعام الذي مگر هغه طعام یوکلو چا خوړل کېږي فین القول په دې کې به قول چې قولها د ښځې معتبر وي هلکه د طعام نه کوم طعام مراد دی والمراد منه ما یکون مهیئا للاکل هغه خوراک مراد دی چې خوراک ته تیار وي لأنه يتعارف ځکه متعارف فی د دغې د هدیې چې د هدیه ده فاما فی الحنطة هر چې په غنمو کې مسله ده غنم یې ورولېږل یا وربشې ورولېږلې نو بیا قول له سړي معتبر دی لما بینا موږ بیان کړی که نه چې یو شی به واجب وي هغه نه کوي او نفلي کوي دا خو به بېلې ونې داسې به څوک نه کوي ان ظاهر انه يسعى في اسقاط الواجب وقيل چا ویلي دي ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيره ليس له ان يحتسبه من المهر الکه چیرته د لوپټه ورولېږله هو دا لوپټه په سر کوه دا بس څه خوند کوي خاندمو د اوسه ته دا شی نه کوي بل پسې خاندي الکه دا ورور یې څه شو ده ستا خو ورور هم دلته وګوره څه شو ښځې کړې تاله هغله دواړو یې کړې که نه وې کړی شریکه به هم کړی وې د خیره چې کار خدای په سیټ کړی که نه وي شریک هم دله کار کوو کوم ځای دی چا ویلي که چې د لوبټې ورولېږله قمیص یې ورولېږلو یا دغه شان نور متاع البیت ورولېږل نو دې کې د ښځې قول له اعتبار دی دا د مهر نه حسابوي ښه عام طور عرف کې خلک دا مهر نه حسابوي وقیل چا ویلي ما یجب علیه هغه چې واجب وي په خاوند باندې من بیان کوي یعنی دوپټه قمیص وغیره نور د کور سامانونه لیس له خاوند له نه د یحتسبه چې دا حساب کې من المهر نه ولې لأن الظاهر چې یکذبه د تکذیب کوي لوپټې ورلېږلي دا خو ما د مهر نه حساب کړه ظاهره دا ده چې نه دا تحفه ده او د چا څه چې ظاهر ملګری قول دغه له اعتبار وي کا دې کې به د ښځې قول له اعتبار ده ځکه ظاهر دغه هغې ملګری دی مدعا علیه جوړېږي بس دا به سبا ووایو کا فصل